دغه خدا بل تبا کړو د ملک بیړه یې غرق او چې لیډر وای رونو زه چې وزیر شمه نو وړه به په روپۍ سیر کم دغسې پکې یو چغه وایي نری تکبیر خلک وایي چې هله وړه به په روپۍ سیر شي چې راشو مغه د وړو بوجۍ په سنبه یې درو منډي دا نری تکبیر او غټ تکبیر چې دي خبردار چې بیا ونه وی دې تکبیرونو نری او غټ تکبیر چې دی د دې قوم بیړه تباه کړه لیډر په سنډا شي او په غټ شي چې لکونو خلکو ویل چې زنده باد او ستاسو بیړه غرق په 50 کاله کې دې قوم کې عقل او سوچ او فکر را نغی چې دا لیډران مونږ سره څه کوي لګیا دا څه کوي دا دروغ نه وایي دا دروغجن نه دي زه دروغ نه وایم زمونږ اسلام چې دی واورئ زمونږ اسلام داسې شی دی لکه دې بالا ماڼۍ کې یو سړی و د هغه زوی او د هغه اسلام نامه وه او په دې ټیشن کې کولی و کولیتوب به یې کول نو ټیشن کې زوی ترې ورک شوی و چې زوی ترې ورک و نو د پلار ورپسې آواز وکړو چې اسلام نو هغه نورو کولیانو آواز وکړو زنده باد هغه ویل چپ شئ ویل اسلام دوی بیا وی زنده باد وی بیخه موزه زه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده هغه اسلام ته چغې وه نو د اسلام نامه زمونږ د زوی ده دا تاسو ته چې مخکې مخکې کوو که نی تاسو ووایئ کم سړی چې اسلام غواړي ابا په بل شي راضي شي راضي به شي زه چې د کوم شي مطالبه کوم تانه او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمه د ګلزار کړي کرے ازغي او تمه ته د ګلزار کې غواړي اسلام او راضی کېږي په منصب باندې اسلام لاړو پیغمبري شیوه څه ده پیغمبري شیوه دا ده چې زه اسلام غواړم یا به مسلمانېږئ یا بس تاسو زما جنگي کوس مې و او نه مسلمانې دی خو مرای به دې ماتوم او کوس مې نه و خدای ته به ویم چې یا الله ما ستا دین ورته پیش کو دوی ونه منلو اوس مخکې ته پوهېږه دوی پوهېږه ته پوهېږه او کار یې پوهېږه